الله الرحمن الرحيم. باب زکات الورق. باب دې په بیان د زکات د سپینو. ګوره د سپینو سره چې دي دته اموال ظاهریه نقد اموال وي او دین علاوه چې کوم اموال دي لکه ډنګر و غیره نغه ته اموال باطنیه وي ځکه چې دا اصل دی. بیا په دې ورق کې چای ته دراهم وي او ذهب چای ته دنانیر وي. کله چې ورق مستقل وي او ذهب ورسخنی نو د دې نصاب تقریبا دی وخت علماء کرام 250 تولی وي 250 تولی چې کله 250 تولو ته چې دا کیلو چې کم ده کنه دا سیر د اتیاو تولو وي نو 52 تولی لکه 250 کامل شوی او نیم ورسره کا نو تقریبا 52 تولی چاندی هغه نصاب دی د ورق کې دمره مقدار یو سړی سخی او پاغي باندې حول تیر شي حولان حول تیر شي او دغه مال دغه د ضرورت اصلیو نه فارغ وي. ضرورت اصلیو کې لکه خرچه د خېټه ده خړل اسکل جامه مکان خادم دشمندار اسلحه د عالم کتب خانه دا ضرورت اصلیو نه ده کتابونه وغیرہ چې دینه فارغ وي او کال په تیر شي نو پاغي باندې سلختم روپے فرض کیږي. ٹھیک شو 200 کی 15 روپے 40 کی یو 80 کی 2 100 کی 2.5 روپے نو دارنګ بیا په 100 کی 2.5 روپے نو 200 پسې 15 روپے راځي. خدا نصاب 200 درهم دی د 200 درهم تقریبا 250 تولی پورا او نیمه تولا 2.50 تولی شو چې دا وی ورڅخه په دې حول تیر شي نو په دې بار زکات واجب دی. بیا مسله دا ده چې ګوره یو نفس نصاب دی او یو اغمال مستفاد فی اثناء الحول چې د کال په میز کې پیسې سوا شي. اوس په دې کې باس دی چالکا د مجموعی مال باندې حولان حول شرط دی یا صرف په نصاب باندې حولان حول شرط دی. او بیا په دې کې یو خبره یاد کړئ چې بعض خلک دا وی لکه تاسو دا 200 روپے دي او دغه 200 روپے نن وی او بیا بل کال په دې رز 200 وی دغه دوا په دې زکات دی. دا مراد نه ده. نن تاسو 200 روپے وی په می کال کې کلت لیو کل راتلی کلت لیو کل راتلی او بیا په 200 روپے تاسو په اخر وخت کې بیا فارغ وی د دې ته وی زکات نصاب او په دې باندې پتا باندې زکات واجب دی. هغه مال مستفاد په میز د کال کې دغه دوه حیثیت دي یا به جنس استعمال نه وي یا به د غیر جنس نه وي. کې جنس استعمال نه وي نو پاغي باندې حول شرط نه دی ځکه حول د پاره خو اصل نصاب وو نو هغه نصاب دی. ٹھیک شو مال مستفاد بعض ائمه حضرات فرمایي چې مجموعی مال باندې لکه څنګه نصاب باندې حول دی دارنګ مال مستفاد فی اثناء الحول پای کوم پتا باندې سبي پای باندې حولان حول شرط دی لیکن دا قول مزیدار نه دی. ٹھیک شو زکات الورق بلا مسئلہ برسو ان شاء الله. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا علي بن عمرو بن يحيى المازني عن ابي قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ليس فيما دون 5 زوج صدقه من الابل وليس فيما دون 5 اواقي صدقه
دا حدیث مګه مخ کې ویل ده کنه او صرف چې کم ده کنه دلته دا صدقه په معنی زکات ده نو نشته کم د 50 او خانو کې نه زکات خمس زودن صدقه من الابل دا د زود بیان دی ځکه چې زود وي او خانو ته وليس فی ما دون 5 اواق صدقه او قیا 40 درهم ته وي نو چې 15 او قی جمع شي نو 200 درهم شو وليس فی ما دون 5 اوسق صدقه او دلته دا صدقه په معنی د زکات ته عشر نه دی ځکه عشر لپاره عندنا هیڅ نصاب نشته دی وبس ما اخرجت الارض ففي العشر هر هغه شی چې د ځمکې نه خارج شي هر مر مقدار شي پای کې به عشر وي عشر لپاره هیڅ نصاب نشته دی نصاب چې کوم دی فقط زکات لپاره دی او دلته کې چې دا 5 اوسق دی نو اوسق چې دینو هغه شپېته سوا دي او د شپېتو سوا او قیمت یو اوقیه ده نو ګویا کې چې کله غلا د 15 وسق تورسی مان د 15 اوقیو قیمت تورسی او دا غلا د تجارت وی نو زکات پکې شته بس باب العرض فی الزکات باب دې په بیان د پیش کولو د سامانونو په زکات کې ګوره علماء کرام دې مسلې باندې د محدثینو او د فقهاو اختلاف دی چې آیا اموال زکاتیو کې عین مال ورکول دی یا د قیمتم ورکول شي امام شافعی رحم الله آی فرمای چې عین شی نه به زکات ورکای لکه د کپړو دکاندار او کپړې په زکات کې ورکای د پیسو مالدار پیسې په زکات کې ورکای دارنګه سونا دا ایا فضه دا د په زکات کې به سونی حصہ ورکای او د زکات کې به د فضي حصہ ورکای امام ابو حنیفه علیه رحمت فرمای چې نه عین شینم زکات ورکول شي او قیمت ته شیم زکات ورکول شي بلکې زکات کې بهتر هغه شی د انفع للفقراء ده او انفع للفقراء غو پیسه ده اوس کې تعالی یو سړی چې په زکات کې تعالی په زکات کې راړي چې مثلا یو رته سونه در راوړي یو ماشه سونه در راوړي د اتو ریجو باندې یو ماشیخه اوشګنا نو تعالی سو یو ماشه سونه راوړي او یلکه دا زما زکات ته نو اوس پته دلته چادرو تزي او رازینو دا ماشه خطو په قیمت ټیکټ ګولکه او رز بدیم خراب شي او سبق بدیم خراب شي استاد په کې تاوان دی امام سی رحم الله فرمایي چې اموال زکاتیو کې قیمت په زکات کې ورکول جایز دي او دا انفع للمساکین دي او دې ځکه امام بخاری اگر چې د حاشیه او ځکه ویل دي چې امام بخاری اکثر د احناف رد کوي خو دې ځکه امام بخاری د احناف مؤید شوی دی او امام بخاری فرمایي چې عروض هغه په زکات کې تو ورکول شي معنی قیمت ورکول شي العرض فی الزکات یعنی سامان ورکول په زکات کې یعنی جایز دي او دا د امام ابو حنیفه سے د امام بخاری مسلک دی جی وقال طاووس قال معاذ طاووس وی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی فرمایل اهل یمن تا ائتونی بعرض ثياب خمیس او لبیس ایتونی بعرض معنا دا ایتونی بعرض راوړې مال را سامان راوړې په زکات کې سامان اخلوا ثيابن او دا دغه بدل ثيابن چا کپڑی دي خمیسن صادری دي
او لبیسن کمیس پرتوک دے فی الصدقت متعلق د ایتونی سره ایتونی فی الصدقت بعرض ثياب خمیس لبیس کمیس راوړې صادر راوړې یا نور سامانون راوړې زب زکات کې اخلوا مکان الشعير والذره فزيد وربشو د جوارو اهون علیکم دا پتا سو آسان دي چې جوار راوړې دا بوره په سر مو ایخي وي آی په دې خیر د کپڑے راوړې پیسې راوړې وخير لاصحاب النبي صلی الله علیه وسلم بالمدینه او دا صحابه کرام چې کوم مدینه کې اصحاب صفه پاتې کیږي هغه غربا مساکین پاتې کیږي دا غي د پاره فائدہ مند دي ټیک شو خبر اخلاص شو وقال النبي صلی الله علیه وسلم اما خالد فقد احتبس ادراعه بس امام بخاری دا خی چوغورا په زکات کې چې کوم د بغیر د ذاب او فزاونا هم ادا کیږي لکه خالد چې کوم هغه خپل جنگي سامان په زکات کې ورکړو نو توره به جنگي سامان خو نیزه ده جنگي سامان غش دی جنگي سامان چې کوم دی لینده ده جنگي سامان چې کوم دی زغره ده وشوي نو تاسو خالد نه زکات مراوړی ولی اما خالد فقد احتبس ادراعه ای خپل سامان جنگی سامان هغه الله په نام وقف کړ دې نغی څنګه سړي چې تاسو څنګه ده ٹھیک ده ادراو زغری خپل او اتو ده جنگی سامان فی سبیل الله ٹھیک شو مولانا سیبا او دا دلته اختصار ده 198 صفحه به ان شاء الله مونږ وایو ک الله توفیق راکړي حالته مونږ دقه ځکه لکه څنګه چې زمونږ د سبق کې د کم ځکه صفانه ده الته سبق ده حدثنا ابو اليمان بیا ګورا فقال نبی صلی الله علیه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقن فغنا الله ورسوله واما خالد فانكم تظلمون خالدا زیاته کوي په خالد قد احتبس صدره واتدوا في سبيل الله ایسا غسیدی مالا چه تور سا غزی و زکاة تراوڑی ایسا غسمال دولت نا غطور راوڑ دی اللہ پلار کے وقف کر دے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام زنانو طویلو تصدقنا ولو من حلیکنا خیراتو کے اگر تسا زکالو نویم فلم يستثني صدقه الارض من غيرها نو امام بخاری وی نه دا مستثنا کړي صدقه د سامان بغیر د کالونا فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها نو بیا زنانو چې کوم دی ورکوسی شي خرصها خپلې کینټي وسخابها اور خپلې امبیلونا قلادي او دا صحاب چې کوم دی کنه د سرو نه دی دا د سپینو نه لري نو معلومه شو چې دوی بخپلې امبیلونم په زکات ورکول ولم يخص الذهب والفضه من العروض خاص کړی نه دي په بهرحال مقصد دا دی چې نه سره خاص کړ نه فضه ورکه زکات د سیسو نه د خوخوي جی ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا سمعه بن مسعود حدثنا ابو بكر كتب له والذي امر الله ورسوله وهو بلغت صدقه بنت محازم وليس عنده ګوره دا نریغونه حدیث دی ځکه دا حدیث یو حصہ ذکر کیږي امام بخاری دا جز دا حدیث دی لپاره خی چې عین زکات عین مال ورکول ضروری نه دی دغه ایواز ورکول شي دغه بدلول هم شي لکه مثلا دیو ز تقید محاذ په لبون او لبون په محاذ ورکول شي اورس بیا نور تفصیل را روان دي حدثنا محمد ابن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سمامه ان انس رضی الله تعالی عنہ چره حدثوا ان ابا بکر كتب له ابو بکر سے ورتخط نکلو التي امر الله ورسوله اخذ الله پاک امر کړه خپل پیغمبر سے تا تفصیل ومن بلغ صدقه بنت محاذ هر هغه سره چورسی دغه څخه زکات په مقدار د بنت محاذ ولیست عنده او بنت محاذ ورڅخنی
وایندو بنت لبون نو دې سخا بنت لبون وی نو بیا وسکه ګور مولانا صاحب رسو تفصیل راځي چې یو سړی سخا مثلا او خان وی او هغه صائم دی پورا کال کې بار سری مالک باندې دغه بوج نشته دی په هغه صائمو کې زکات شته دی او که د کورې مړی واخه ور تخپل چي او مشقت وسره برداشت کوي نو بیا په زکات نشته دی چې صائموي او هولان په تیر شي او شان پینځوي نو په دی باندې یو ګډ د په زکات کې چې لس شنو دو شو او چې 15 شنو 3 شو کې شل شنو څلور شو او کله چې داو خان عدد 25 تورسي نو اوس به زکات من جنس لبل وي یو بنتي مخاز باور کوي بنت مخاز دي ته وی چې لکه یو کال مکمل شي او په دویم کال کې داخل شي او دې ته بنت مخاز کوي چې مخاز چې د درد د ذهن ته وي د ولادت درد ته وي نو مان د دې بچي مور چې کوم ادا د بل بچي پر راوړو کې کوشان ادا یا خوراړی یا کنه درنه شوی وي ځکه دې ته بنت مخاز وي او بنت لبون هغه ته وي چې 2 کال پوره شي او په دریم کې خپه کیدي او دې ته بنت لبون زکه وي چې لبون د لبن نه دی نو د دې مور د بل بچی لا پي ور کوي دا بنت لبون خامخه د یو کال زیات شنو دی خو لوي شو او بنت مخاز وړي کړي او چې تاسو بنت بنت مخاز واجب شو او تاسو خنيشته نو بنت لبون به ورکي او پاتې پیسې چې کوم دې د مصدق نه به واخلي او کې بنت لبون در باندې واجب او تاسو غ بنت مخاز بنت مخاز به ورکي او باقی پیسې به د بنت لبون قیمت به لګای چې بنت لبون چې ده اپ 300 باندې او بنت مخاز په 200 باندې ده بنت مخاز په توالي ورسره وصول روپے واخلي وليس عنده او دې څنګه بنت مخاز نو وایندو بنت لبون او دې څنګه بنت لبونو فإنا تقبل منه دې مالک نبا بنت لبون واخلو ويؤتي المصدق بكسر الدال خا او وربکی دې مالک لره مصدق پیجنې عاشر ته وي چې کوم بادشاہ مقرر کړی د زکات په ټولولو باندې 20 درهم شل روپیا هغه زمانه کې شل روپیا لوي شو او شاته نه یاد وګړي معلومه شو چې 50 روپیا ګډه کړه فلم یکن عنده شات بنت مخاز او کې دې څنګه بنت مخاز نه وا علا وجهها په دغه طریقې د وجوب زکات په مقصدی معنی بکې په دغه طریقې د وجوب زکات وعند ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء دې بواخلي دینه شي بنت لبون وليس معه شيء ورسره بسني پروا نشته مخ کړه بلال ناچن صوبه خان مانا اشهد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم لصلى قبل الخطبه پیغمبر اسلام خامخ مزد خطبه نه مخکې کړو بنو امیہ ترمذی کې براشي بنو امیہ شو راغي بچو کې هاشمیان او قریشیان ته بدرزوي او دوی خطبه بچانا اوریدا ارضی خطبه د موږ نه مخکې کړي و چې زړه بس پکور بیا مسکو او سنت ته پیغمبر علی السلام او د شیخینو داو چې دوی به اختر مو چې کوم دې د خطبه نه مخکې کاو لصلا قبل خطبته فرعا انه لم يسمن النساء فرعا حضرت داخلوک انه حضرت لم يسمن النساء چې وانه رولا خطبه خذولا شاید چې دا خذو خطبه ني اوریدي فاتاونا حضرت راغ دوی څخه وما بلالون ناشن صوبو وړون کې او صادر لرا فوعظهن وامرهن تخري ورتوک امر ورتوک ان يتصدقنا خیراتک فجعلت المرأة تلقي شروع شدا زنانی چې ورزولي س خپل والے او خپلم بیلونا خپل او اشاره ایوب اشاره کوي پوښګنا
لکه مخکې چې زیارت پر اشاره کړې و وایوب اشاره کوي پوښ کنه وا اشاره ایوب الا اذنه اشاره وکړه ایوب خپل وخت ویلا حلقی او مارایتا مانه دی خودو وګونو نه او د غاړ نه ورکړي په وګ باندې شي واله کینټا او په غاړه باندې امبیل وی دی انو معلومه شو چې زکات کې عین شی ورکول شي قیمت شی ورکول شي ٹھیک شو جی دیم دا چې حلقی شنو صحاب دی الکه جدا خو اکثر چکم د کنجکو نو یا د تارون نو یا د بل سیز نو خدای قیمتي خو وکنه کوی کې دای من غیر الجنس زکات ور کړی دی جی باب الله اجماع بین متفرق ولا يفرق بين المسلمين ومن عن سالم عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان دی چې لا یجمع بین متفرق جموال بنکی زکات ورکون کې په مابین د متفرق کې او نه زکات اغستون کې ولا يفرق بین مجتمع او تفریق بنراولی په منځ دا جمع کړي شو کې او دا رواج ذکر کوي سالم د ابن عمر سے ابن اغد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګور مولانا صاحب دا یو مسله مشکل ده زکات په مال کې یو خلط اعیان دی یو خلط جوار دی لکه مثلا دو درې اجریان دي او دغه په شریک باندې بيزي دي او دا شرکت د دې په مابین کې شرکت اعیان دی مال دا چې بس 1000 روپے یو کړ مثلا 1000 بل کړي او لار 200 ګړي واغسته او په دې ګډو کې تمیز نه ده کړي چې دا تور درګستا او د سپینه زما تمیز ممیز نشته ده خو بس 200 ګډي دي خوشي او دو مالکانو دي دې ته خلط اعیان وای دغه چې عین مخلوط دي دوی په منځ کې ایو خلط جوار دي خلط جوار دي ته وی چالکا په یو ورشودا یو بیلرا یو غر دی او یو پټې دی او پای کې ستاو زما بيزي سری باقی ائمه چې څنګه خلط اعیان لري اعتبار ور کوي چې دا په منزله د ملک واحد شي نو دالګي خلط جوار هم په منزله د ملک واحد بني ارچ امام ابو حنیفه رحم الله نے خلط اعیان منی لیکن خلط جوار لرا امام سے رحم الله اعتبار نه ور کوي ٹھیک شو اوس دې کې دا مسله چې لا یجمع بین متفرقین جمعوال بنکی په مابین د متفرق کې هغه څنګه دې مثال به څنګه لکه مالکان د ګډو بيزو دي کال پسې صحیح راغې زکات لپاره دوی راځه صلیخ ستادي صلیخ دي او نصاب په ګډو کې 40 دي 40 ګډو پسې یو ګډه را ٹھیک شو نو دوی داسې وکړو چې موږ به دا ټول یو ملک اخکارو چې یو ملک اخکارو کو 40 120 شوي نو یو ګډه راغله لکه چې 121 بیا د کیږي نه یو ګډه راغله نو دوی باندې فرضو 3 ګډه لکه د 40 باندې یو په 40 بلا په 40 بلا نو دې څه چلو کو د سعید راتو په وخت کې هغه متفرقه املاک هغه یو اخکار کړه او زموږ دي 120 دي 120 یو ګډه نو وی لا يفرقوا لا يجمع بين متفرقين او چې کنه لوجد یریدا زیادت زکات نه لکه 3 ګډه راتلې اوس یو شو مالکان دې داسې نه کوي ٹھیک شو دیم صورت دا دی چې ولا يفرق بین مجتمعين او تفریق بنه کې په مابین د مجتمع کې هغه څنګه لکه مثلا د سارګل مولوی صاحب د عبدالجلیل مولوی صاحب مجموعه 200 ګډي دي په دې 200 ګډو باندې 3 ګډي زکات راځي دوی راشي تفریق پکې وږي مالک راغی صحیح وې زما جی سل دي دې زما سل دي نو په سل کې یو ګډه یو ګډه وړه پوښګنه یو ګډه او وړه او ګډه مخره ٹھیک شو نو معنا شو لا یجمع بین متفرقین
جمعواله بنکی په منځ متفرق کې معنا د دریو کسانو 40 ګډي دي او صاحب مخ کې دوی اغزار وکړه ملک واحد او ګډه یو ورکه جایز نه دي ولا يفرقوا بين مجتمعين تفریق په مجتمع کې نه راوړي لکه دوه کسان دي او ګډي 200 دي او دوی تفریق کوي وي زما اصل دي ایو ورکی چلو گورا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة دوار سليخة لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة تفریق بنکی سعی جمعوال بنکی سعی په منځ د متفرق کې خوش کنا لوی د خشیت ته صدقې نه بسنګي لکه مثلا چې کوم د مچمالي سرکار دا انعام الدین سعی شو او دې چراغي زکات لا نشل ګډي د سحرګل وی شل ګډي د عبد الجلیل وی نو سوی سعی ته وی زکات ور لاجمو بین متفرقین صاحبہ جمعوال نکی په منځ متفرقو کې خشیت الصدقه لوجه یریدا عدم وجوب د صدقینا سمانا دیوی چې دا شل دي زکات پکې نشته وای بالک دا دوه استاسو دي دا صلیخ وال استاسو دي وشګنا چې صلیخ وال یو کښوي زکات پکې ګډ رااله نو جمعواله بنکی سعی وما بین د متفرقه کې خشیت الصدقه لوی د یریدا عدم وجوب د صدقینا د یو سړي شل دي د بل شل دي او دې دانخ کار کی سای چې دا مجموع استادی او زکات راکا او ته دروغ وای ولا يفرقوا بين مجتمعين او تفریق بنراولی په ما بین د مجتمع کې آب څنګه لکه یو سړی دی او دغه 120 ګډي دي نو پای کې یو ګډه را او دې په کې تفریق راولي لکه 40 ستادي او 40 دا درې جدا کنده کړي او راوړل دوه ګډه یا درې ګډه راوړل دا جایز نه دی دی باب ما کان من خلیتین باب د بیان دغه هغه ساوري من خلیتین چې د دوی صداران وي فینما یتراجعن بینهما بالسویه د دوی وخت په منځ کې رجوع کوي په وجوب د زکات بالسویه په برابر والی هغه څنګه مولانا صاحب لکه علماء کرام ذکر کوي دا شرکت احیان یو مثال دی لکه دغه دو بزرگان دي دوی 120 ګډان دي او په دې 120 کې چې کوم دي 80 د دې سحرګل شو 20 40 دي عبد الجلیل شو لیکن د دې په مابین کې اگر چې عددن تملیک فرق شته دی یو 80 دی او د بل 40 دی لیکن تمیز نه ده کړي چې د دې 80 کم دی او د دې 40 کم دی اوس په دې کې زکات راغی څه دوه ګډان رااله چې کله دوه ګډان راشي نو اوس بس کې د یو سړی چونکه د مالک د ثلثین شو د 80 شو د مالک د ثلث شو د 40 شو ګډان لاړل دوا ته صاحب ثلثین یو ګډ یعنی سلور ثلثلار یو ګډ او د بل ګډ یو ثلثلار یو ګډه تلار او ثلث اخر د بل ګډ لار او چې کوم صاحب ثلثینو دغه دو ثلثلار صاحب ثلثی وکنه 40 والا دغه یو ثلث پګل هغه دو ثلثلار او چې کوم 80 والو دغه سلور ثلثلار او دې تراجان علی سویه بسنګ کوي دا صاحب ثلث چیرې په یو ثلث پر رجوع کی چاته صاحب ثلثین تا
د قیمت بوله ورکی د ګډي یو درې مې سره خپل ګډي قیمت بور کې نه لسوي بش برابر بش مثلا شو وما كان من خليتين فإنما يتراجعان بينهما بسوية وقال طاووس واتا اذا علم الخليتان چې پته لګي دا شریکان وتا اموالهما د خپل مالونو فلا يجمع مالهما بیا مال نه جمع کیږي معنی دا شو دا مخکې مسله قبل العلم وا چې 40 خود دي او 80 دي او تمیز نه ده شوی او چې کله تمیز وش نو فلا يجمع نه دیو د خپل اتیاو زکات ورکي دیو د خپل صلیب تور کوي وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شات ولهذا 40 شات او دا قول د امام ابو حنیفه سیم دی سفیان ثوری وی زکات نه دی واجب ترجیح چار مالک په قیمت کې هر مالک په ملکیت کې 40 راشي او کې 40 نی راغلی زکات نشته ده مثلا د مجموعات دي دواړو لوی تاجران دي او د دې 70 ګډي دي اویا ګډي دي اونوس په دې اویا ګډو باندې خو زکات شته خو چونکه دا خو ملکیت مشترکه ده نو سفیان ثوری او قول د امام ابو حنیفه سے عمدہ ده چونکه کې دوی تقسیمي نو 35 ګډي راځي د یو سړي په سر باندې او 35 خو نصاب د زکات نه ده لہذا په دې زکات نشته زکات بالوی چې په صورت ته تقسیم هر مالک ته 40 ګډي ملاو شي الحمدلله مخکې ده قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا سلمة ان انس حدثنا ابا بكر كتب له الذي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليتين بينهما تراجعان بينهما بالسويه باب زكاة الابل ذكر ابو بكر وابو ذر وابو هريره رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم ګور مولانا صاحب بعض خلک امام بخاری په دې تقسیم باندې او تبلیغ باندې اعتراض کوي چې امام بخاری کله خوان ذکر کوي کله ګډي ذکر کوي رسو بیا خوان ذکر کوي یا خو بیا ول ګډي ذکر کوي بیا به خوان ذکر کړو بیا به خوان ذکر کول خو شکنه یا خوان ذکر کړ نو پکاره چې خوان ذکر کوي نو ور پسې ګډان ذکر کوي امام بخاری خلط مظاهر وکړه داغي جواب محدثین ذکر کوي امام بخاری د خپل اصل باندې روان دي ځکه عربو کې اکثر اموال چې کومو د خلقو خان بو او یا بغړي بيزي افغان خو اکا دوکه بچرته نو هغه افغان چې قلیل په دې لپاره هغه ټولو کې رسول ذکر کوي باب زکات الابل ذکر ابو بکر و ابو ذر و ابو هريره ان النبي صلی الله علیه وسلم معنا څه شو فزکات د اوخانو ابو بکر صدیق ابو ذر ابو هريره رضی الله عنهم اجمعین د نبی علیہ السلام خط ذکر کړ دے اغه لک اسمنګا حدیث محمد ابن عبد الله وی چان ابو بکر كتب له التي امر الله ورسوله او زم دلته خطر روان دي جی ابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابو زهير قال حدثنا ابن شهاب بن احمد قال يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابي عربي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها ان شان شديد فهل لك من قال صدق قال وان عربيا يو باندې چيو سال رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ نبی علیہ السلام څخه او تاسو کو د هجرت په باره کې زجی هجرت کول غواړم حضرت وی حقا افسوس ته پتا باندې وردا کلمه د وی حق نه ده د اکثر لپاره د هلاکت راځي لکه هلاک شي مړ شي وغیرہ وغیرہ لیکن بساوقات دا کلمه د وی حق دا لپاره د شفقت او د رحمت تم راځي لکه موږ ته ان شاء الله په 394 روایت کې کله چې هغه اصحابیو او چاغي دو غټي راوړل کنه عمار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وای حقا یا عمار تقتلک الفئه الباغیه نو الته کې داوی په معنی د شفقت او د رحمت ته لکه 394 میں تو ګورا تین سو چورن میں آخری کرخنپات یوم کی کننا ننقلو لبن المسجد لبنتن وکان عمار ينقل لبنتين فمر بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم مسان راسی الغبار حضرت تغید سرنا
ډوړي څنډولې فقال او فرمایل وه عمار افسوس دې پتا ہے عمارا وه عمار افسوس دې پتا باندې تقتلوا الفئه الباغيه يدعو الى الله ويدعو الى النار والفساد ان شانا شدید معنی دا چلکا افسوس دې پتا معاملہ د هجرت دا ډیره ګرانه ده لکه په دې باندې عمل نشو کوله او دا ډیر متعذره خبره ده کور پر خودل بچی پر خودل فعلک من بلن او خان دشته تو ادي صدقه چې زکات ورکه قال نام او فعمل من وراء البحار پس عمل کوا د دریاب نه خالري فإن الله لن يترك من عملك شيئا الله هرگز کمه نه راولي د اجر د اعمال استانه دي شيغه هغه وی د الله پیغمبر زیدرت کول غواړم چې ځکه خپل عمل سوا کوا اجر سوا کوا نبی اسلامي هجرت درته ګران دي او مال دشته زکات او خان بیا په زکات ورکوا هغه کې د سمندر نه اخوا یعنی مدینه کې ومنه سمندر نه اخوا دار هجرت کې ومنه نوم بتال الله استاد اعمال او اجر درکې او ستا اجر به الله چریم نہ کمائے عمل سے زندگی بنتی ہے چلو ماکے بس اقبا بیا راوړه او په دې عنوان نو راوړې مخکې د حدیث موږ محمد ابن عبد الله وال روایت وي او هغه مسلې تایید دي چاین شی په زکات کې ورکول ضروری نه دي بلکې قیمت الشی یا تبدیل الشی بعوضی یجوز ان شاء الله مخکې دا باب دې بیان دا غچا بلغت اندو صدقه بنت محاز یا بنت مخازن چې رسیدلی وی هغه څخه مقدار د زکات په مقدار د بنت محاز د یو کال ماده بچي چې دویم کال کې خپيخي ولیست اندو ورسخنی د بیا وسکی ولکه بنت لبون دی واخلي ورسره پیسې واخلي جی ورکی ان ابا بکر كتب له فریضه الصدقه صدیق اکبر انستا لیکلو فریضه زکات وګوره ډیر معلومی چې صحابه کرامو خطوط لیکلو احادیث لیکلو او دې صحابه د نبی اسلام نه لیکلو بیا صحابه یو بلتا لیکل التي امر الله رسوله صلی الله علیه وسلم فرمایا چې من بلغت اندو من الابل صدقه الجزع هرغه سره چورسی اغي سخه دو خانونه زکات په مقدار یو جزعي جزاء هغه څاوري ته وي چې سلور کاله پوروي او په پینځم کې داخل وي او دې ته جزاء ولي وي ځکه جزاء وي د پيو غاخونو ورزول وتا او دیم د پيو غاخونو ورزي ځوان شوی کنه غاخونه بدليږي وليس عنده جزاء او دې څخه جزاني وعنده حقه او دې څخه حقوي الکه د درې کاله چې د سلورم پر راوخیږي او دې ته حق ولي وي وې ځکه چې دا د دې خبره مستحقه ده چې تبه سور شي او یا په دې خبره مستحق ده چې تبه سورلیان وکي دا حقدار ده سورلې ده چې تبه سورلی وکي جی فإن تقبل من الحقه دینه با قبول شي حقه ځکه چې دا د جزعینا کم د جزعینا ويجعل معاشاتين ان استثر تعاله او دې سره مالک دو ګډان ورکی کې ورته آسان وي او کینې 20 درهمن د لزر په ګډو ومن بلغت عنده صدقه الحقه ٹھیک شو او چا څخه چورسه د زکات د حقي ورته عنده حقتون حقه نشته بلکې حقینه بره ده وعنده جزاء فإن تقبل من الجزاء جذبت واخلي ويؤتي المصدق 20 درهما او د مصدق هغه سړی ته وی چې د بادشاہ طرف نه په زکات ټولول باندې مقرر چې هغه ته عاشرم وي او مصدق ورته وي او شاته نه ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليس عنده الا بنت لبوننا بنت لبون دي دو کالو پورا دی او په دریم کې ورته نشوي دي
او مور بل بچی لا پای ور کوي فإنها تقبل من بنت لبون ويؤتي شاتين او 20 درهما ومن بلغ صدقته بنت لبون وعنده حقه یعنی مشرد ورته او حقه دا وشګنا سلورو کالو پورا شوی دا ایدا دریو کال پورا سلورم کې دنه شوی دا فإنها تقبل من حقه ويؤتي المصدق 20 درهما او شاتين ومن بلغ صدقته بنت لبون يعني بنت لبون وليس عنده بنت معاذ فإنها تقبل منه معاذ بتواخله ويؤتى من 20 درهم وشاتين مثلا شو كنا نو زکات البلم ذکر شو او تام بیان شو چاله کا اصل چې کوم شی فرض شوی هغه تبدیلی جایز ده دی آسان دی باب د په بیان د زکات د غنم وکي ور مولانا صاحب دا غنم اسم مشترک دی للماضی والظان ګډو ته او بيزو دواړو ته غنم ویل کی او چې کله صرف بيزي ذکر کی نه ته ماز وي او کله چې صرف ګډان ذکر کی نه ته وان وي من الماز اثنين ومن الوان اثنين او غنم چې کوم دی نو دا اسم مشترک دی دواړو ته وي جی او زکات ته ګډو بيزو چغی نصاب چې کوم دی هغه 40 دی وشکنه لکه دوخانو نصاب چې دی 5 دی 5 دوخانوي او کال په تیر شي او سایموي نو ګډ باور کوي په دارنګي چې ګډي بيزي تاسو ښه سو تورسي 40 تورسي په پای کې بد یو کال ګډ ور کوي اکیوانوي او میخي جاموش وي دغه نصاب 30 دی او نو په 30 کې وته یو تبیا ور کوي په 40 کې مسنه ور کوي ارو سره روان ده خبره او دا هغه چا د پاده لکه د بیلو کې چې ساوري سوري او بار سوري او بیا راځي بعض زمینداران داسي چې دا سم ساوري وي او چې سره په خوا به خلق لال نغيب او تصاري دا سلاله لکه نه چې ته چرګلار کې دا چرګ نه دا غرامیان دی په ډوب نه مورته نه پلاس دی بے ذات دی خوږه کنه مخ کې دا انس تا ابو بکر سے داخت لکلو لما وجهوا الى البحرين کله چې روان کړو بحرین وتا نو بحرین ته چې ابو بکر سے د گورنر کانس او لګا نو دا خط ورتا بسم الله الرحمن الرحیم په کتاب کې بسم الله ډیر غټو لیکل دا اکثر قاریان وتا دیزه کې اشتباه راشي چې شاید امام بخاری دیزه نو عنوان بدلی حالانکه دا بسم الله دا جز د مکتوب دی لنډغونه پکاره خو دې خوب د لیکل دا په بیزاوی عمل کړي دا بسم ډیر ګد کړي جی هذه فریضه الصدقه التي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فریضه د زکات هغه چې پیغمبر اسلام مقرر کړي او په مسلمانانو باندې ولتی امر الله به رسوله ورغه پیغام چې الله امر کړو پاغي باندې خپل پیغمبر ته فمن سئل عن المسلمین هغه سره چې مطالبه وکړي چې داغینا ټیک شو ګاندي زکات من المسلمین د مسلمانانو نه علا وجهها په طریقې واجبې د زکات وجمان دا چې بنت مخاز په دې بنت مخاز هی د نغواړي دا چې واجب بنت مخاز یو لګون د نغواړي او لګون واجب یو حقه د نغواړي او قدر باندې واجب یو جزا ده نه غواړي نو دا بالا وجهانی علا وجه معنا په طریقې واجبې د زکات فلیوتیان ورد کی ورتا ومن سئل فوق فلا یوتا اور هغه انسان چغینا عاشر دغینا زیات غواړي نو ورد نه کی ورتا الکه پتا باندې بنت محاذو ای بنت لبون بدن نه وړما نو ورنه کی والا ا بنت لبون او جزابه د جزابه وړم ورنه کی ورتا اوس تفسیر شروع شو فی 24 من الابل وما دون ما یادکا فی 24 من الابل فصلیریشتو اوخانو کی وما دون یا کم د صلیریشتونا من الغنم چې ورکایت زکات د ګډو بيزونا من کل 5 شات در پینزو اوخانو نه یو ګډ ان یاد شو فی 24 من الابل
فما دونها من كل شات من كل 5 شاتن دے نمانا ورکای بعد سریشتو خانو کنا فما دونها یا کم دی دینا من الغنم چو ورکای بتا زکاة پا گڑو سرا سنگا بو ورکای من کل 5 شات دا هر 5 پزے او گڑ چو کل سریر شی نو سو گڑی بو ورکای سالورا کیزا نکر سالورا ازکا چه 5 کی یو 10 کی 2 15 کی 60 کی 24 کی سالور کنو اسلام کے سر مخصوص ہوگا تو سالور او دا 4 دیتا عفو ہوئی او دیتا ہوئی چه بین نصابین چه کم عدد دی یا کم مقدار دی او دیتا فقاع عفو ہوئی تو لیسا فی العفو زکاتن کتابوں نے چلی کی پا عفو کی زکات نشتر ہے عفو نا مراد ہے چه نصابی نہیں چلو فیضا بلغت وہ آسان دیا رہا فیضا بلغت 25 الى 35 ففیا بنت مخاز او کله چورسی استاد مال 25 اخانو تا 25 تا نو پدی 25 کسی شو واجب شو یو بنتی سلور نکنه یا تاسو مکل کنه سو 25 اخان 25 اخان چې 25 اخان وی نو پتا باندې واجب شي بنتی مخاز ترکمه پوری الى 35 تر 35 پوری نو ګوره د 25 نواله تر 35 پوری سو شو دا یو بنت مخاز دی ٹھیک شو او نو معلومه شو چې دی کې سو معاف شو نه معاف شو او دا نه عفو شو فاذا بلغت 36 چې دقه 36 ته شو نو دا محاز نه بدل شو ستا بنت لبون ترکم پر الى 45 سو معاف شو نه ففیا بنت لبون انسا بنت لبون بورکه چې مادوی وذا بلغ 46 چې 44 شي الى 60 تر شپېتو پورې ففیا حقانو دي کې سو معاف شو شپږ سلیق تر شپېتو پورې او کنه ځکه نه کنه ښا ان دې کې 14 معاف شو ففیا حقتنا پدې کې یو حقه ده حقه څه ته وایي هغه بچی ته چې سلور کال پوری او پینځم کې وردن نشي او دې ته حقه وایي نو دا حقدار ده چې ته په سواليو کې حدیث راځي طریقۃ الجمال او دا طریقه په باندې مفعول ده مطروقۃ الجمال واهل شوی دوخه او ځکه طریقه په باندې ضربه ده او ضرب په معنا د مال کې دو تويخه دام یو ضربی کنه طریقۃ الجمل اے مطروقۃ الجمل معنی چې د اوخه اس سریدی شي لکه معنی دا اوس پیغله شو وشو کنه او بس د اوخ مرګره شو فذا بلغت 61 او کله چې دا یو شپې شي الی 75 تر 75 پوری او زو ما شو 14 ماشاءالله ففیا جزات فذا بلغت یعنی 76 کله چې د 76 ورسی ته الی 90 ففیا بنت لبون تر 90 پر دو بنت شو فذا بلغت 91 او کله چې د 91 نوال الی 20 تلار شي الی 20 و 120 ففیا حقتان سو ما شو جی 30 طریقۃ الجمل فیضا ذات علی 20 و 100 ہر کا چی 121 شی یعنی 120 من زیاد شی 121 شی اس بیا استیناف شروع شو اس بسکے ففی کل 40 بنت لبون سو معاف شو سم معاف شو گرا سو معاف شو 39 پوشو گنا اس بدلا کا 25 محاذ نہ شروع شی نو بنت لبون حقا و جزا بنت لبون وغیرہ 120 تا 84 بیا بسکے ففی کل 40 بنت لبون بیا بہر 40 پسی بنت لبون ورکے خو اغا ظالبم ورکے دانا چنی بنت لبون
وفي كل 50 حقه او چې 50 جو حقه 10 پر بدر شو ومن لم يكن ما الا 4 من الابل اوس دې کې د حافظ ذکر کوي هغه سره چای سخنو د اوخانونه الا 4 من الابل مگر سلور فليس فيها صدقه پای کې زکات نشته ده ولې چې دا نصاب نه ده الا يشربها هغه غواړي مالک د دې سلورو خانو او تبرعا صدقه ورکی خیراتی مرضی دا او فرض په نه دي فاذا بلغت 5 من الابل ففيها شات دا اوس ابتدا ده ورخه اوس ابتدا ده تاسو سلورو خان دي اس نشته او چې 15 شات ورکا وفي صدقه الغنم او اوس د ګډو بيزو شروع شو نو ما ته وی چې ترتیب بدل نه لري او خان ډیری کنه عربو کې زیاتو او ګډي به کمی وي جوړ پسې ګډي رااله وفي صدقه الغنم في صائمتها چې صائمه وي او صائمه معنا چې د کال اکثر حصہ د کور نه بار سري په وقو باندې په دې غرونو کې سري او په مالک باندې سبوجني اذا كان 40 الى 20 و 100 تر 120 پر شات ته دیګ سم افر اعلی 40 تر 120 پر سوجوي 120 40 نه 120 پر تقریبا 120 سکه یارا کور ته لار شه ورشه دا فرهاد خان دی زمام ټیم پورا شوی دی ها نه دی غما ناز دی کې استاد مرګره جوړه خاجي وای مخیدا فیضا ذات علی 20 الى 200 شاتان سمع فشور شو سلم شو ذا مخیدا کله چې کم وي د صائمی د سړینا سلیخ واحده فليس فيها زکات پکې نشته الا شربوا وفي الرقه ربع العشر او په زکات سپینو کې ربع د عشر دا ربع عشر پیژنې کړه ربع د عشر سو شو لکه لس روپو کې ربع سو جوړیږي سو یو څنګه چل دی یار دا نه لکه څور کتره برته دا ناشنا تاسو دا خیر په لاسو کې ربع عشر سو دا په لاسو کې لسمه څه شه دی 1 روپۍ شو کنه نو د 1 روپۍ کې عشر ربع سو شو سلور نه شوي په لاسو کې سلور نه کته انداز وکړه لاسو کې سلور نه شوي په شلو کې اتا نه شوي په دیشو کې دولت نه شوي په سلور کې روپۍ شو ربع عشر شو نو په سلور کې یو شو دا نه آسان وي چې کتر په برته ده جی او کې چری یو سړی څخه پیسې نشته سوا د دې چې کسینو میاتن باټا ریټ د 190 دی فلیس فیا شیو په 190 خو پرې چې 199 نو پکې سنشته ده فرسکا پونه شو کنه ایلا شاربها هغه خوخه نو خیرات صدقه کول شي جی ګورا علماء کرام توجه کوا مسأله صاحب بخاری دا خی الله په نامه باندې هغه شی ورکه چې هغه عمدوي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زکات کې با بیمارا رندو کنا او پیس سند غوي دا بنور کوي د دې وایي چې زکات کې هغه شی ورکول پکار دي چې هغه سره افزایش کیږي ترقی کیږي ها کې چې مصدق وایي پیسه راکړه ٹھیک ده مصدق بيزي جمع کړی دي 40 بيزي دي او پکې پیسه یو نشته ده ان یو پیسه بوده زکات کې خیر مصدق وایي ورکواله او څنګه صلیق بيزي دي
بکره پکې یو نشته دی نو بیا بوتلی شي داسې ولا یؤخذ فی صدقه حرما او نباخلی زکات کی بډای حرما هغه ساوی ته وی چې دمره بوډا شي چې د زوف وجه نه غاشونه ارتاو شي او واخر نشي خوړې ولا ذات وارن او نه کانه یک چشم زکه دم عیب دې کرا ولا تسن پیس الا ما شاء المصدق ها کې مصدق خو خینو غي مرضی دا جی مخ آسان دی باب اخذ العناق فی الصدقه باب د بیان د اغستو د بچی په زکات کې عناق بچی د ګډي بيزي ته وي ګډوري ته وي چغه تقریبا چې کم دی د سلور میاشتو یا دغه نه کم او بیش وي دې ځکه اصل یو مسأله ده مسأله دا چې زکات کې خودکال پیسه یا بیزا قبلیږي با لکه پوخانو کې بنت مها زکات دی دغه نه برا سارو کی طبیعت دا یو مسله آسان ده بل مسله دا ده چې یو سره داسې دی چې هغه څنګه تش ګډوري دي تش بیزی دي 40 ګډوري دي دی سارګل څنګه او د هر 40 کې هر یو د کال نه کم دی زکات پښتې کې نشته ائمه ثلاثوی پای کې سره ختم بچوړې دي نو امام سے فرمایي چې نه زکات واجبی کی پاغه سیز باندې چې کم سے کم د کال خوې کنا او دا د کال نه کم دي نو لہذا پدې کې زکات نشته ده ها البته کې ترځي کې س دوا یا دوا دري د کال وی بیا لوی د موافقت او د لوی د تابعداري د مشران په دې کې زکات شته خو چې کل چړي نه بیا په کې زکات نشته دا حدیث هم کې تیر شو دلته دی حدیث راوړو مقصد څه شو امام بخاری کې چې په زکات کې څوک اناق ورکینو خیر دی دانه چې په اناق او زکات دی خو په زکات کې څوک اناق ورکینو کوئی بات نه ها ګور علماء کرام توجه دا لا تؤخذ کرائم اموال الناس فی الصدقه اموال په درې قسم دي یو ردی یو اوسط یو اعلی چونکی په زکات کې د چاله تاوان ورکول جایز نه دي لہذا په زکات کې مصدق کرائم الاموال یعنی اعلی الاموال بناخلي خو ارض الاموال به هم ناخلي ارض الاموال د ناغستو باب مخکې ذکر شو او د اعلی اکرم الاموال ناغستو دا باب شو نو خیل امور اوصافها نتیجه ثابته شو چې وسط شی به اخلي نه ډیر قیمتي چې د مالک نقصانی او نه ډیر ردی چې د بیت المال نقصانی بلکې اوسط به اخلي لا تؤخذ کرائم اموال الناس فی الصدقه وادي نغس شي عمده مال د خلقو په زکات کې جی هر کله چې نبی علیہ السلام معاذ یمن ته لګ معاذ قال حضرت انك تقدم على قوم من الكتاب تروان یو قوم د الكتاب تا فلتكن اول ما تدوم الیه پس فلتكن شط یا فلیکن نشدی استا دعوت اول ما تدوم الیه اولا خبره چې تو ولرا بلی عبادت الله د الله عبادت معرفت الله اول برته توحید بیان ہے فزارف الله
چې کله الله په جنني نو موحدین شي فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليله مسفرض فاذا قالوا فاخبروا ان الله قد فرض عليهم زکات تؤخذ من اموالهم وترد على فقرائهم حدیث اول کې تیر شوی دی فاذا طاو بیا فخذ منهم زکات تاخلا هو توقع کرائم اموال الناس او ځان و بچاتی د اغستو د عمده مالونو د خلقنا چې کوم عمده مال دغه بناخلي نشته کم د 15 او خانونو زکات اوس منګوي سم بیا حدیث مات دي په دریم ځل باندې راغی تاسو غا زکات او خانو بقره د بقر نو یا بقر شخت وي او دویم زمکه شلې کنه خلک په پیوي کوي نو زکات د بقر او چونکی دا بقر په عربو کې بالکل نو ایک دوکه بچرتینو ذکر لوجد التقلیل نا دا ټول نه رسو ذکر کا ابو حمید وی قال نبی صلی الله علیه وسلم لا عرفن ما جاء الله رجل ببقرتين ٹھیک دی لا خوار خامخا او با پیجنی آغا چراتلو کی یو سره اللہ مخی مانس رجلن یو سره جا اللہ رجلن مانا رابشی اللہ مخی لیو سره ٹھیک شو بے بقرتن پٹنگرو لو خوار چی دغید پار با آوازی دغوی آواز ویقالو جوارون پوشو کنا یجعرونا داوسو لار صورت مومنون دا دا خوار پزید لها خوار چغید پار بی آواز ویقالو جوارون یعنی خوار او جوار روایت کی اختلاف یو روایت کے لئے خوارون او بلک روایت کے لئے جوارون یا جوارون او جوار پماند اوچتولو دا آواز نواقی جوار سوی اوچتی یجعرون یجعرون یرفون اصواتهم پوچھو کنا یجعرون اصواتهم اوچتای بدوی اخپل آوازونا تجعرون قرآن کی راضی کما تجعر البقر لکه چوچتای آواز غوان لکه غوان چه مستی کراشی ڈرانخیگی او چه اوئی هم ڈرانخیگی هم کئی دغه سبا د زکات د غوانو نور کون کې اب هم دغه سی پر د قیامت ډرانخیگی د عذاب د شدتنا به قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا محدث ابي قال حدثنا لما شان معروف بن سويد عن ابي ذر قال اسان د شاب خلاصوا ورزت ترجمه تو کو میارا ابي ذر انتهيت اليه لعن نبي عليه السلام سخا قال حضرت والذي نفسي بيده او والذي لا اله غيره شک دراوی چې نفسي بيدي ویلو یا لا اله غيره ویلو او کما حلفا ما من رجلين نشت یو سره تكون لو ابلن چوخان او بقر یا غوان او غنم ګډي بي لا يودي حق الله حقا چې په دې کې د الله حق نه ادا کوي الا اتي بها يوم القيامه مگر اب استشهد يوم القيامه قیامت پر اعظم ما تكون غټ دا ډنګورنا چوپ دنیا کې واسمنه او خسارب نو غټ او خسارب طاطوه باخفافیا چوخانی لاندې کوي به خپل لاندې او کې غوانی نو تنته بقرونها او عباد لرا خپل خرو سرا الله الله كلما جازت علی اخراها ردت علی اولاها هر کلا چې تیر شي په دی باندې آخري ساورې دوی واپس پکې شي په دی باندې اورم باندې ساورې دوی غوبل ذکر کنه په خوا په دی غوبلو کې مثلا دو مخ کې درستو نو هغه لکه نه غوان شو او شو کنه نو درې چې دا آخري درې دی کلمہ جازت اخراها آخری دریو ڈالا چې تیر شي عادت اولاها دړم بنو دریو ډالا پیراشي لکه چکر دې کنه داسې بزي
تاسو برابر حتى يقضى بين الناس راو بكير عن ابي صالح عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قربان باب الزكاة على الأقارب وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران القرابة والصدقة توجه کا ورا مولانا صاحب زکات په چا ادا کیږي مسئله یاد کا چې زکات په اصول او په فروع باندې کیږي زکات اصول او فروع باندې کی پلار له نکلا مور لا نیالا نشور کوله دارنګي فروع له نشور کوله زویلا لورلا نسیو کر وصول نشور کوله دوشو درېو خبره زکات نشور کوله هغه چالرا چې په مابین د مزکی او د مزکا سوي منافع مشترک وی لکه خزه او خاوند اوس کې خاوند خزه لور کی زکات سړی خزه لور کی نو چرته وړي خو په یو بل باندې به خوري کرا لہذا چې کله منافع مشترکی وي فيما بینهم زکات نشته په دارنګ خپل غلام لا چې مکاتب ني نو زکات نشي ورکوله دغه غلام به چرته وړي او چې او دارنګي هغه وارث رشتہ دار چې ستا وارثي زکات بوله نه ورکای او چې کله غیر وارث وي د باغیله به زکات ورکي ٹھیک شو او په دې کې به تعالی ډبل اجر ملاويږي اجر د داکول زکات او اجر د صله رحمه د قرابت لو اجرانی القرابت والصدقه یو اجر د قرابت بل د خیرات ورپسې ځه دا حدیث تاسو له مخې ده شاوه طيب طيب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاح ذلك مرضى من ذلك مرضى من قد سمعت ما قلنا واني ارى ان تجعل فينا قبيله فقام ابو طلحه فقال ابو طلحه افعلوا يا رسول الله ذاكم افعلوا يا رسول الله فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه وتابعوا فقال يا ابن يحيى اسماعيل بن عن مالك رايهم یعنی مخ رابیخ دی دلته رایح د رابیخ معنی ګټه رایح معنی تلون کې او شابه ز رایح شاه قال حدثني ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني سيدنا سلمة عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال اخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاه المساء فوزن الناس وامرهم بالصدقه فقال يا الناس تصدقوا كما قال النساء قال يا رسول الله تصدقنا في جوزكم في اكثر من اهل الله فقلنا وبما ذلك يا رسول الله وبما ذلك يا رسول الله قال تفتن الله وتكفر النساء قال ما رايت من نقص من نقص شيخ الدين اذهب لنبذ الرجل الحازم صالح ثم صرف لما صار الى مسجد جعلنا غيبات بن مسعود تستاذنه اوس ګوره دا ریو فلما صار الى منزل دغه پکې نشته هر کا چراغ حضرت کو ته جا زینب امرات ابن مسعود رال زینب چې حضرت عبد الله بن مسعود تستاذن علی اجازت وقت په حضرت سے فقیل یا رسول الله هذه زینب رالا فقال یزیانب کم یودا فقیل امرات ابن مسعود عبد الله بن مسعود خزرا معلومه شل غیب خاصه در رب دا زینب ولاد د حضرت فتنوا قال نام وی اذن لا اجازت ولور کا فاذن لا اجازت ولور کړه قال دی یا نبی الله انک امرت اليوم بالصدقه تاوس په تقریر کې امر کړو په خیرات وکان اندی حلی لی او زما کالی د پلاز کورا فارت وانا تصدق بی زراده کوما چې خیرات ورکم ابن مسعود خپل خاونتا انه هو دے وولده او دی بچی آقو پوشکنا آقو من تصدقتو بی علیہم دیر حقدار دی داغا چانا جذب خیراتو کم نبی علیہ السلام وی صدقہ ابن مسعود پوشکنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ابن مسعود رشتیاویل دی لکه دی خضی تخاوندوی چیز دیر حقدار مکانا او زه غریبی ما وی صدقہ ابن مسعود ابن مسعود رشتیاوی زوجو کی و ولدو کی حق من تصدقت به علیہم حضرت زوجو کی استا خاون و ولدو کی استا بچی حق کو ډیر حقدار دی من دغه چانا
تصدقت بی علیهم چې ته په خیراتو کې. اوس ګوره بعضی علما لکه امام شافعی سیب دي آی وی چې خزه خاوند د زکات ورکول شي او زکات خاوند ته تا خزه خاوند ته زکات ورکول شي. احناف وی چې نه سړی خزه له خزه سړی له زکات نشي ورکوله زکات دوی په مابین کې منافع سړي مشترک دي. وای غوړی توي داخله غوړی توي نه توي پونه شو کنه یو سړی غوړی وړل د په سالن کې توي کړه گھی سارے میں ڈال دیا پھر توي نه توي مقصد خوراک دی جوز په اخرینو دی بشر توړي. نو محدثین فرمایي چې دا زینب چې کوم د صدقې تقول تللی وا دا صدقه نفلیه وا نفلی صدقې چې ده خزه په خاوند په خزه کول شي لکه تاسو مخوی یو نوړې والی او خلک ورته کې دي چې خره د الله په فضل او کرم سره پوجو کنه قونتره نو جایز ده. لیس علی المسلم فی فرسی صدقه نشته په مسلمان باندې په اصل هغه کې زکات. وردا مسله ستا حاشیه بر ډیره تفصیل سره ذکر کړه او چونکی دا مسله بین الائمه اختلافی ده نو ته ذیل پر یو مسله یاد کا. مسلم شریف 319 صفحه ده او پای کې ذکر دی چې الخيل لثلاثه خیل د دریو سيزونو لپاره ده لپاره د رکوب دی چې ته به سورلیو کې jihad د لپاره ده ونه شو کنه یا د خپل مالداري اخکار کولو د لپاره ده الخيل لثلاثه شته زموږ شوال سرکار به خوشاله کو اراده مې نه و دا وخت د دې نه ده خدا ګوره سیمه صفانه 319 دا مقامه ګوره سبحان الله درمیان کې دا حدیث دی بالکل درمیان کې علیه الصلاۃ فیل رجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر. ٹھیک شو کنه دا الخير للثلاثه ده زواخ لیا نو است دې اسونه د دې قسمه دي آی نسبت سره مونږ ویو لپاره د رکوب دی او د تجارت وی ازدک خان مسئله متفقن علیه اغا او خان دغه استفل اغا اسونه چغه لپاره تجارت وی نو پاغي کې عند الکل زکات واجب ده او دا زکات په دغیدا ګټ نور کول کی. ٹھیک شو او بل چې کوم دې مری سے به زکات اسونه دي فقط د رکوب دي پاره تازه له ساتي دي سوالې دي پاره د پای کوم زکات نشته بل اتفاق لکه دا ګاډي دا تاسو سوالې له ساتلې دي نه پدې کې زکات نشته او کدا ګاډي ته اخر تجارت لپاره لین دین لپاره نو دې په یو نټ کې زکات ده یو نټ کې زکات ده. دریم قسم هغه اسونه دي چې هغه لپاره تناسل دي. تناسل معنی افزائش نسل بڑھانے کے لیے تو داغی سو حکم دے ائمه ثلاثه بشمول د صاحبینو آی چې دې کې زکات نشته. امام ابو حنیفه علیه رحمت چې په دې کې زکات شته آی کې درې قول دي چاله کا اس او اس په ګډي وډي دي نو زکات پښته او که صرف اسونه دي نو زکات نشته او که صرف ماده او نر ګډ وډ دي زکات شته صرف نران دي زکات نشته ده کہ صرف مادی وی نم زکات شته زکات چې افزایش نسل تستعارو کله کله بارنا تخیل دی الاخری خبرې شو کنه مثلا نور سره لیکن قاضی خان وغیرہ ذکر کوي چې فتوا په قول د صاحبینو دا چلکه په اسونو کې زکات نشته ده او چې کوم د تجارت وی نو پای کې زکات ده هغه څنګه یا خو دار اس په 10 دینار دی
او یا دې قیمت بواچه او په قیمت څنګه زکات دې دا زکات په تو ورکي جی قال حدثنا عبد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن سعد عن مالك بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسي وغلامي صدقه من معنی کو نشته په مسلمان باندې پاس دیږي چاغه د سوي درکوبي وغلام یو غلام دی چې د خدمتي زکات او هر کله چې اسو غلام د پاره تجارتي نشته د بکی زکات مخکې هغه څه خبره شو نشته په مسلمان په غلام دی خیرات زکات نمنګو چې د خدمتي خو نشته او چې د تجارتي نشته مخکې لكن مالك قال حدثني ابي قال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا قتيبة بن مالك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسلم صدقه في فرسه باب صدقه الصدقه على اليتامى مصرف ذکر کړي چې صدقه به چاله ورکړي زکات به چاله ورکړي الکه کې زکات فرضي وي او کې صدقه نفلیه ده عل یتاما یتیم مصرف او چته د دې وجنا چې په دې اجر زیات ذکر چې دې ګټه نشته او په خپل ځوان نه دي چا ځان لګټو کی عجز غریب دی نور کوله زکات ٹھیک ده صدقه قدم را دي چې زکات به بالغ نه بالغ وای نه حضرت کی ناس تو منگ تن چاپی رکے ناستو فقالو فرمائل ان مما خاف علیکم من بعدی بے شک آغا سڑے چیریگم زا پتا سباندی من بعدی دزان نرستو ما آغا شہد یفتح علیکم چب کلاو بکرشی پتا سبانے من زہرت دنیا و زینتها ڈول ڈال د دنیا و خواہش د دنیا تا سبانے با دنیا دیر زیادہ شی فقال جن یا رسول اللہ توجہ کو بھئی او یوسر یا رسول الله او یاتل خیر بالشر هاي خیر په شر راتل کوي مانس شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ان قریبا فتاوبن با فتوحات شي او دنیا او داو در باندې زیات شي او سوال دا چې فتوحات زیات شي او خیر زیات شو نو کله چې خیر زیات شي نو په خیر کې شر وي دا سوال دی چې خیر زیات شي نو په خیر کې شر وي نو حضرت غلش جواب دې پارا وਹੀ رااله د وਹੀ کیفیت چې ختم شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایا آو خیر چې هضم نشي انو شر کیږي خیر چې تاسو خان نه مکه نه یاره تاسو په خپل ځان مصداق مو جوړه کنه ما غو پری دی ورته خیر چې هضم نشي نو شر دی مثال لکه ساوری دی واغه خوري شوتل خوري او پکې کله کله ډډم موږ ته ډډم وایو زاریله واخی کله هغه مخوري نو دنیا خیر یو خوړه نو اوس کې چر دی اون چر کېده داخلو چر کېدل اون پیدا فوجګن خېټه پر سیدا او اون چر کېدونه پیدا همړ بشي او کده خېټه خټه کشي او چر کېږي نور ته پریوته او فضلات خارج شو نو بس ټیک پشي دا سیدا دنیا دا سبزه ده په دې کې ډډم شته هر یو شی دی خو کې او چر کې دی خیرات دی ورک خو بس ټیک ده او کینینو مړ بشي نو معلومه شو چې خیر په شر راځي خر روټه سره خو ازمنه شي خېټه خرابيږي سړی بیمار کیږي دا خلانجی شتي کنه او یات الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم خاموش فقيل له ما شانك چا دي سائل ته ما سخت حال دستا مطلب دا چې حضرت په جواب کې سکوت وک صحابه دا خیال راغی چې نبی اسلام د دې په دې سوال خفش ما شانك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك سدستا حال ته حضرت سره خبره کې حضرت جواب نه درکې نبی اسلام دنه خبره فروینا
نو اخود شمنتا روینا اخود شمنتا انه ينزل عليه چې باقي دغه واقع حضرت باندې وਹੀ راتا آثار د وਹੀ چې اخکارو قال دی فمسان الرحضاء حضرت په دې یخ کې ځان نه خالي او چکړي وقال اين السائل سائل شو وکانو حمیده زمن زین کې داو چې سائل نه حضرت خفه دي حضرت چې اين السائل نو موږ معلوم کړ چې حمیده وای کې حضرت دې صفات وکړه فقالوا فرماینه لا یات الخير بالشر راتل کې خیر په شر لیکن یاد ساته وان مما ينبت الربيع بشک بعض دغه غیاګانو نه چې زرغونه یې سپرلې نسبت مجازي ده زرغونه یې سپرلې یقتلوا وجل کوي او یلمو یا وجل تنیزی کوي سبزی راوخی جی پکې ډډم راشي زایله واخه یا ساوره په دې مردار شي اخري مرشي او یا بیمار کی الا اکلت الخضر سوا د هغه ساوره خورن کې د شوتالو اکل چوخري حتا اذا امتدت حاصرتها تردی چې وګدي شي دغه تشي یعنی اوپر سیږي تردی چې ډک شي دایت شي استقبلت عین الشمس د مخامشي د نور سترګې تا نفاصلت وبالت اوچرکیږي او مچازو کی ورطات تشو کنا او سری نمانا اوچرکیږي پوښی کنه ختم شي نو بیا خیر دی بیا د مرګ نه بچي دارنګي کې یو سړی دنیا واغستا او پکې خو بد ارسو خوچی بالت وصلت مال خرج کو نو بیا ټیک دا وان هذا المال حضرتنا دا مال چې کوم دی ډیر خوشنما شه دی حلوتون ډیر محبوب دی فنعم صاحب المسلم ډیر خدای مسلمان ما تامن المسکین هغه مال چې ورکی دی غریب تا والیتیم تا وابن السبیل تا او کما قال نبی صلی الله علیه وسلم نور الفاظ وانه من یاخذ بغیر حق هغه سوچ دا مال به حق واخلي کله ذی یاکل ولا یشبع دې پشان دغه چا به چخري او مړیږي نه یعنی حریص وای او تند به نه ختميږي مرخوا ويكون شهيدا علی یوم القیامه ازو پر د قیامت د دې په عمل کوي کوم چې دا کار کړ دې مسله حل شو یعنی دنیا خو خشه دی خو چې هضم کی او چې هضم نه شو نو خنه را بیا دې بدمعشه او د بدکارې لار جوړیږي جی بعد بیان د زکات په خاون اوس منګه وی په خاون باندې زکات جایز نه دی ځکه چې منافع مشترک دي البته امام بخاری په نسبت دی البته امام شافعی سے په نسبت دی په خزا په خاوند او خاوند خزل زکات ورکول شي ځکه امام بخاری باب راوړو الزکات علی الزوج والیتام فی الحجر ورکول زکات په خاوند هغه یتیم چې ستا په پرورش کوي قالو ابو سعید النبی صلی الله علیه وسلم امام شافعی والبخاری یقولان باجازه الزکات للزوج یا وللمرأه واما الجمهور هم قائلون بعدم الجواز لاشتراك المنافع بينهما خپل زکات بیا خپل اخري اب چرته وړي خو طالبہ وی بزاو دې چرګ راواله خوش کنه هغه پوخ کا غیر دې یو کیلو کباب راوړه چا اخرو دا پیسې واستاوي بیا خپل زکات خپل اخري دا دی حضرت عبداللہ ابن مسعود بی بی دا زینب امرات عبداللہ داوی ز چلاړه ما جمعه ته ما نبی اسلام ولیدا حضرت تصدقنا ولو من حلی كنا وكان زینب تنفق على عبد الله وايتام في حجرها او دا زینب چې خپل خاوند باندې وا پیسې خرج کولې چې خدا مالداري په خپل خاوند باندې پیسې خرج کړي او په یتامو او دا صدقات دلته مولوی صاحب ای وعده کړو او جنې خمالدار وا جنې خمالدار وا او چې چاته پلار کړهاله پلار خمالدار نو بس وی به خاوند داسې یو ځکه مدرسو ان واقعي
حساب کتاب کم او مخکې بل خزم مدادو مخدوی مخدا نو دلته به دی پلار ول 10000 5000 روپے میاش ورکولا دی په خپل خاندم خرچ وکول په خپل غوړلس کړ عاملی سره صدا سي چلو شو چې دواړه خزي به یک وخت نه پرې خو دي چا په سګرو بس کوړه چراغ نه بس چټیان دواړه لور بیا وړي زیات خفو په بهر تقدیر چې کوم د خزه مالدار وا دا مالدار خزه په خپل خاوند باندې د کور نه خرچه وړله دا ځکه خزه پکاري کنه بوجه فقال عبد الله وی صلی انتی رسول الله صلی الله علیه وسلم لار چې نکبت تاسو کې د نبی علی السلام نه چې تب ما من کم صدقې او خیرات کې تعالی ثواب ملایي کې نه فانطلقت زینب نبی علیہ السلام څخه فوجدت امراتن من الانصار یو خزن انصارون نوا علی الباب په دروازې د حضرت ولاړه وا حاجت وا مثل حاجتی دایم دغه مسله وا هغه مالدار وا اوی چې په خاوند خرچ کول شمکینی نفلی فمر علینا بلال راغه مګر صلی النبی صلی الله علیه وسلم ایذو انی انا تصدق علی زوجی وایتام لی فی حجری الزکات خیرات کول شم په خاوند او په یتیمانانو زما په پرورش کې دي وقلنا او زینب موږ ته لا تخبر بنا نبی علیہ السلام د موږ خبره وا دا و چې د ابن مسعود خبره یا بلا خبره ګور راز کې وساته فدخل ددن لا فسالو تپوز حضرت نو کا حضرت منوما داسوک دی زینب فقال یزیانب ایو زینبی قال امرات عبداللہ قال نبی علیہ السلام اتنام آو خیرات پہ کوا لا اجرانی دی زینبی لدو اجر دی اجر القرابت و اجر الصدقہ یو اجر دا رشتے پاللو او بل دا خیرات امام شافی اور امام بخاری وہی چې خدا خاون له زکات ور کول شي زکه دا حدیث په باب زکات کې راوړل فرمانګوي خدا خاون له زکات نشي ور کوله امراد صدقینا صدقه نفلیه ده نه کی صدقه واجبیه جی ما یا رسول الله علی اجر ان انفق على بني ابي سلمہ انما هم بنیہ ام سلمہ د حضرت سے بیبی دا داویز په بني ابي سلمہ خرچ کول شما غزمان بچی دي اگر زور خاون چې مړ شو دای بچیو کړ مې رضی ای غزمان بچی دي نبی رسول انفقی علیہم فلک اجر ما انفقت علیہم او امام بخاری او شافعی سے بھی زکات دی او موږ لاندې لیکل موږ سوئی صدقه او تطوع ده جی بس تابله مسله د چالک په غلام من زکات کی کې نه کی امام شافعی رحمه الله اور امام بخاری رحمه الله هغه وی چې په غلام باندې زکات کې دی شي او دا دی عام خبره را امام مالک اور امام بخاری رحم الله هغه وی چې په مکاتبم زکات کیږي او په عام عبید باندې زکات کیږي ستا غلامان چای مکاتب دي چای هغه د خدمت دي په دواړو زکات کیږي او جمهور مسلک امام ابو حنیفه سے رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا ائمه ثلاثه هغه فرمایي چې په عبید باندې زکات نکي اوس قرآن ذکر کړی دی وفر رقاب نو دا ائمه جمهور وی چې رقاب نو مراد مکاتب او امام مالک امام بخاری چې رقاب عام دي هر غلام باندې کیږي موږ نه مکاتب دي او ذکر قرآن و اتو من مال الله الذي آتاکم ورغه مراد دی ولذین یبتغون الکتاب ده ا مکاتب ده او مکاتب خو چې کوم د تاسو حور یدن ده او عبد رقبتن ده ٹھیک شو غریبان زکات ستا کیږي ایو زکات اګه تو ورته چې ان ادیت الی الفن فانتا مزه کوا نغل زکات ورکول شي قول لا توفر رقاب
ازادول د غاړو مکاتب والغارمین قرضدار او فی سبیل الله. محدثین فرمایي چې دوه قسمه غریبانان دي، یو فقط غریب دی غیر غارم دی، او بل غریبی غارم دی قرضدار دی. نو قرضدار زکات ورکول کې اجر زیات دی. جی ويذكر ابن عباس يوتق من زکات مالی، آزادول شته زکات خپل مال نه، لکه څنګه یو غلام واهلی او په زکات کې او آزاد کې، لکه موږ چې نشو کولای. ويوتا فی الحج، اور کول شی په حج کې یو سړي لا زکات ورکي چې په دې حج وکا. وقال حسن بصری وی ان اشترا باب من الزکات، چې یو سړي خپل بابا په زکات کې والی جائز دی. ويوتی فی المجاهدین والذی لم یحج، اور کوئی زکات مجاهد تا وراغه سوچ حج نه کړي اگر چې فقیر وي ایله زکات تر کول شي. ما ګوي پلار په زکات کې نشه غسته نشه آزادوله، زکه چې زکات وای هغه مال تا چې ته بل لور کې چې بلای وزوي دا خو به وزل اتق دې کنه. جی فی ایها اوتیتا، یعنی په کم یو د دې مصارف ثمانیو نه زکات ورکینو کی. اوس حدیث مونږ وی شاب تکړه خلاصول دي دوه پاڼې نور دي. قال امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بصدقه، حکم کو نبی علیہ السلام چې لاړ شي زکات راوړي. فقیل منا ابن جمیل، دا جمیل چوي منافق خوخه او دې څنګه چې لاړ ویل ک زکات راکا، نو دی ولې درکوا الله مال راکې تا ما ټیک ساخله. منا ابن جمیل وخالد بن ولید وعباس بن عبد المطلب. فقال نبی علیہ السلام ما ينقم ابن جمیل، منا بد نگنی ابن جمیل زکات ادا کول الا مگر دی وجنا انه کان فقیرا فغنا الله ورسوله، دی غریبون الله غنی کا ورسوله او د پیغمبر په دعاګانو په غنیمتونو باندې. واما خالد خوش فانکم تظلمون، خالد زیاته کوي لولې تلی ہے قد احتب صدره اتو دو فی سبیل الله، ایزغه چې سمال غټول خیرات دغه کې ورکړي بیت المال لګانا. وامر عباس ابن عبد المطلب فام رسول الله صلی الله علیه وسلم، دغه د پیغمبر سے ابتر دی فیال صدقه ومثلها ما، نو دا دې څنګه چې کمال دی نو دا دې خیرات او دې په مثل دمر نور هم. تاب ابن ابي الزناد عن ابي وقال ابن اسحاق عن ابي الزناد ياله ومثلها ما، دا پیسې چې کم پاتې دي عباس څخه دام دي شوي او دمره ور نورم ورکړي لکه اوزمګه تر دې مړه. وقال ابن جريج حدث عن الاعرج مثله، او ترمذی کې ودته روایت راشي چې عباس څخه ته ولېتلې آی خود دو کالو اډوس زکات ورکړي. ابي داود کې مدقسه دي حتی عباس سے به د یو کال زکات ورکړي ان کال زکات بیا ورکړه بلکې کې سو زره دي 25000 دي ها 2.5 ماشاءالله، نو 2500 دي نو دی دا لک 25 5000 واخلې د دې کالو د آینده کال حضرت مرعی خو ډوس زکات ورکړ تاسو ورته بیا ولې دي. جی باب دې په بیان دې چې ځان بچ کول د سوال نه، سوال ذلت او بالکل به سوال نه کې الاستفتاف مې په شدت سره او په خط تکلف سره او خپ مهنت سره ځان بچ کول دي د سوال کولو نه. جی شاب تکړه شه فرا نیم فرا کو نیم وای په ګوره ان ناس من السوال یو درجن سوال رااله تاسو کو متا سوال کو د نبی علیہ السلام نا فاطم حضرت ولور کړ ثم سالوه بیا یو وخت فاطم بیا حضرت ورکړ حتا نفد ما عنده چې سمال د صدقې ختم شو. فقال ما يكون من دي خير، نبی علیہ السلام هغه شی چې ما څخه د خیر نه فلن ادخره عنكم، چرې بتانه ذخیره نه کما. ومن يستعف، هغه سوچ ځان بچ وساتي د سوال نه
یعفه الله الله به بچو ساتي همیشه د اور نه او د سوالت فقر را ومن یستغنی هر پاک بو ساتي هغه سوچ ځان به پروا کی د سوال د خلقنا یغنیه الله الله به پروا ساتي ځان غنی کنه الله به غنی ساتي ومن یتصبر اور هغه سوچ ځان په مشقت باندې په صبر باعث کی صبر تکیږي نه خودي صبر کوي یصبره الله الله بل صبر توفیق ورکی وما اوتی احدنا تان ان د ورکړ شی یو کس ته ورکړه خیرن غورا او اوصا او ډیر وافرا من الصبر د صبرنا یعنی صبر په شان خصلت په دنیا کې نشته رہے چې بالکل لالچ در کینی نه دل صفات ته جی نبی علیہ السلام خامخ کی والی او سړی د تال نه حبل وخپل پړي فیاختطب علی زاری او بیا لرګي د غر نه راوړي په خپل املا باندې خیر لو د دې لپاره به تر دي من ایات رجلن چراشی او قصها فیسالو وغی توي کا کارا کې ولز روپے آتاو منو وی اول ورکیانا معنا ټیک د بعد خلک سوالګری کنه سوالګری عجیب عجیب خبري عجیب عجیب قسمتونه می یو سره دلته کې یو دغه چې څوک په لار دي لازم دي کې طالبي کې مولای کې هر څوک زنانه نو ار روانو نو زنانه په لار روانه نو زنانه د لاسو هغه زنانو کې اوتر سی ولې جیب ته جلاس کنه زر روپے لور ما زه راځي پورا شو نو کله کله په ودای کنه آتاو او منو کله ول زور په ورګي کله ورته نشته دا رخصه نو سوال ذلت سوال مکا جی فیاتی راتل کې دې به حزمت حطبن په گیډی د لرګو سرا علا زار تخپملا فیبیا او کتبازا کی خرج کی فیکف الله بیا وجو او الله اوساتی مخدی د سوال نه دا غوړې د لپاره دي چې سوال کوي د خلقو نه ور کوي او کې نه لرګي خرڅو غو سوال مکوا جی بیا نبی علیہ السلام اے حکیمه دا دغه نوم دی ان ازل مال حضرتون دا مال تکشین دی یعنی خوشنما دی حلوتون ډیر مزیدار خوږ دی توجه کرو فمن اخذو بسخاوت نفسي هر هغه چا چې واسه دا مال په بے پروايي د ځان سخاوت نه په بے پروايي د نفس بورک لو فیها الله پکې خیر واچي ومن اخذو باسراف نفس هغه چا چې واسه دا مال په هرڅ او لالچ د نفس لم یبارک لو فی نو خیر په پکې وانه چول شي لکه واستوي چې لکه بالکل مستغنی بالکل بے پروا او چا دل پیسې درکړي خو مزه کوي او چې دغه څنګه دي اپوجو کنه اځه ترخ غری ته چې کې دې جو سپدالي روپے راځي ازال ترخ غری ته چې ولاړ دا شراف نفس دې تمد او لالچ دې پوجو کنه مې ځوا وکانا کلذي یاکل لا یشبع دارید پشان دغه چا چې خوري او مړیږي نه ولید العلیا خیر من ید السفلا قال کیمی فقلت ما یا رسول الله والذي باسك بالحق قسم می دی پاغزا چې ته په حق لګلې لا ارزو احدم بعدک شیان کم بنکم د اچا پس د دینا پس تانه شي مانه چې تاسو د سوال نه منع کړم کنه اوس به په سوال باندې اچا هیڅ نه کمو یہ سوال میں بالکل نہ کو لا ارزو من پوچھ کمے بنا راولم حتا فارق الدنيا چمرشم اس ګورا فکان ابو بکر یدو حکیما الا الله تا چې کله سمال دولت راغې صدیق به حکیم تواضع کوي چې سوال تحفه ورکو فیابا يقبلوا منه بناخلا ثم ان عمر داو عمر سے وتراشل یوتو فابا يقبل منه شيئا چواخ انکار وکړ فقال عمر انی اشهدکم یا معاشر المسلمین اے مسلمانانو تاسو گواہ کوم علی حکیم انی ارجو علی حقه
زپدی باندې حق پیش کوما من هذا الفيد مال غنیمتنا فیا بعد انکار کې یا خذو فلم یزرع حکیم احد من الناس بعد صلی الله علیه وسلم حتا توفیا حکیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم نه بعد تر مرګ مرش او چانه بیا چاته لاس نو نیولې او که چاوی چې را شوالم به زنا اخلما داس استغنا په کې خدای پیدا کړه الله دې موږ داس استغناګانې پیدا کړي جی ها اوس مسله دا د عمر سے نبی رسول الله پیسې ورکولې هغه بل چاته ورکا نبی اسلام کې یو سره په خپل مستغنی دی او سره د استغنا نه وسوک تحفه کې ورکی نو واخلا نو معنی دا شو من آتا الله شیء من غیر مسأله هر هغه سوچ الله ورسول کی بغیر د سوال دی دینا ولا اشراف نفس او بغیر د حرص د نفسنا حریص نو لالچ نو او چاول ورکړي نو مزه کا قران یو فی اموالهم حق للسائل والمحروم او محروم نه مراد هغه دي چې سوال نه کوي ازګه په زور ویلو مخکې ځه نبی اسلام به عمر ته راشه تعالی صدر کوي آتی منو افقر الی مني بل چاته ورکي جی فقال حضرت خذه واخل منا اذا جاءك من هذا المال راشه تعالی خدام مال من هذا المال شيء صبرخه وانت غیر مشرف په دې حال کې چې ته مشرف نه سمانا حریص نه مشرف نه ولا سائل نه فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك او کہ ارکلا حرص در کیوی یا پدی صفت نے نظام مستړی کوا یعنی خلق نه مسوار سوالونه مکوا جی بابا سال الناس تکسرا ګوره علماء کرام د امام بخاری دی باب کې لوی حکمت دی یو سوال د ضرورت دی یعنی نقول د سوال خو ډیر عمده صفت دی خو البته چې ستا د حال سو خبر نی او تا خپل حال اخکار کوي بغیر د دینه شهادت نه جوړي نو دا مباح دي اگه اوسره طالب دی هغه ير دورادي شروع دا بخاری می پکاره د خو پیسې را څخه نشته بس دا تاریخ اباحت دی خامخ سوال عادت ګرځول ای پس ګرځیدل دا بالکل ناروا دي او دلته امام بخاری تکسر قید لگا هر هغه سوچ سوال کوي د پا ډیرو دمال نو پر د قیامت په خوار کړی شي ډیرو دمال نو معنی کی ضرورت مطابق سوالی خو خیر دی او که ځان مال ډیرې پی نو پر د قیامت د مخ نه دی دینه و دا غوخه وادو زول شي او سر اډو کې ودانچا و پاتې شي جی وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت عن حمزه بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر قال وما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسال الناس حتى يدعو من قيامه ليس في وجه الله نبي په مقصد مزعه لحم ټوکړه د غوخه وقالو فرمای ان الشمس تدنو يوم القيامه دا نور چې نصیب شي پر د قیامت حتا يبلغ العرق تر عرق تر دې چې برسي خلا نصف الوزن د انسان نیم وخته یعنی ډوب بشي اته د پوره بخولي راشي ټول په دریا بي دخلو فبينما هم كذلك ذيب په دغه حال وي استغاثوا بآدم ذيب طلب د فریاد بوسی آدم علیہ السلام څخه چې موږ شفاعت وکا ثم بموسی علیہ السلام ثم بمحمد صلی الله علیه وسلم ٹھیک شو مې سیوا وزاد عبد الله قال حدثنا ليس قال حدثني ابي ابن ابي جعفر فيشفع حضرت با شفاعت کی يقضى بين الخلق چې فیصله وکړي شي په منځ مخلوق فيمشي روان بشي نبی عليه السلام حتى ياخذ بحلقه الباب ترجی چې نبی عليه السلام با د عرش د دروازې کونډه هغه ته ولا سواچی فیوم اذن یبعث الله مقام محمودا فدغه وخت الله پاس خپل نبی مقام محمود تا يحمده آل الجمع كلهم صفاتنا بقي د پیغمبر علیہ السلام آل د محشر طول جمع مراد محشر وقال مولا حدثنا وهيب بن النعمان بن راشد
عن عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن حمزه بن عبد الله بن سمع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة یعنی معنی د اخی الزهري روایت کې فی المسألة ذکر کړ دے لکه مخکې روایت کې مسألة ذکر دی او بیا نور روایت جدا جدا دراویانو دے باب قول الله تعالی لا يسر الناس الحافا وكم الغنا یا مسلمان صفت دا دی چې د خپل نوازی په مال په سوال باندې مان سوال نه کوي اسو کې چمټ کر سوال نہیں کرتا ہے اسو کې قرطبی وای چې بالکل سوال نه کوي شیخ قرآن د پنځپیر معنی کول رحم الله لا يسر الناس الحافا سوال نه کوي د خلقنا بوازور دخلی خپل نوازی مان سوال نه کوي دغه سوال خو بغیر دخلی واځل نه کیږي اسخ اغي هيئت د دې خبرې دی چې مهرباني پیوشي خدانوي چې روپې راکا اسی پریشان وي خبره الکوله پریشان ہے وقال نبی صلی الله علیه وسلم ولا یذقن ان یغنی او سوق او نمومی مالداری چې دې مالدار شي بي الى قوله وان الله بعليم قال حدثنا علي بن هانئ قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد بن زياد قال سمعته ابا هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مسكين الذي ترد نه دې مسكين هغه سره ترد الاکلا چې وا شړی اغیل نه د دکان نه الوکلت یو نوړې ولوکلتان دوا ولکن مسكين هغه دې له غنن چې مالداری نیوي ويستحيي مانو لیکا مالداری نی ويستحيي من السؤال قید لگا ويستحيي من السؤال او دې شرمېږي د سوال نه او لا سناس الحافن ایا بالکل نه کوي سوال د خلقونه په وازولو دخلي شرم ول راضي سوال نه کوي ٹھیک شو حدثني كاتب المغيرة كاتب د مغیره مقتدا حدیث بیان کا قال كتب معاويه الى المغيرة معاويه خط لګ مغیره بن شعبہ تا كان ان اكتب الي بشين ولي کما ته یو نصیحت سمیت من النبي صلی الله علیه وسلم چې تاج نبی علیہ السلام ناوریدو فكتب اليه مغیره سے معاویه سے تولیکل سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان الله کرے لكم ثلاثا الله دې سے تعالی پر بد غنلی دي ٹھیک دے قیل وقال یومان قیل وقال مانس شوا بے فائدی ویناگانی لکه قیل مانا چا خبره بے فائدی نقل کول وقال او څه خبره بے فائدی کول مانا بے فائدی خبرنا الله منا کړی دا موه و ذم و ازات المال بربادول د مال بے ځای خرج کول وکثرت السؤال او زیاتولو د سوال مانس شو کثرت ذکر کا نو مانس شو نفس سوال کې اظهار د حالوی نو مباح ده او چې داسې سوال چې زیاتول د مالوی نو ناروا ده جی قد مر في اوائل كتاب الشاب خلاص کا فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله اني لاراه منه قال مسلما ثلاث مرات قال اني لاودي رجلا وغيره احب الي منه خشيه ان يكون ان يكب في النار على وجهه ان يكب في النار چې نذكر اغرض لشفور کې على وجه په مخدره جی وعن ابي عن صالح بن اسماعيل بن محمد انه قال سمعت ابي يحدث بهذا قال فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين وقت ثم قال ين راواچو نبی علیہ السلام لا استغفر څنګه فجمع بين عنقي وكتفي اے جمعواله او کب منځ اولی او د غاړي دلته ثم قال امر يا سعد اني لا اتوجه قال ابو عبد الله فكبكب قليلا مكبا فكبكب معنی دا قلیبو کبکبو فی اول غاوی یعنی قلیبو ورټه بکړی شي بس دا صورت شعراء مکبن علی وجی صورت ملک تلار مکبن نذکر کړی شوی اکبر رجل اذا كان فعله غیر واقع على احد معنی دا شو
اکبر رجلو نذکور کې یو سړی کلا چې دا فعل د دې پچانی واقع شي متعدی نیوي فاذا وقال فعل نو قلت وبكبه الله لوجهه الله دې نذکور کې مخ دې باندې وکببته انا او دې ما نذکور کې کتا قال ابو عبد الله البخاري صالح بن كيسان هو اكبر من الزهري عمر کی زیاتو وقد ادرك ابن عمر صالح بن كيسان ابن عمر سے سر ملاقات کرو جی ولا يفتن بي او دې حال چاته نه معلومي چې د سور مالدار دی فيتصدق عليه خلق خیراتو کی ولا يقوم او پاسینه چې خلقونه سوالو کی جی قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال لا ياخذ احدكم حبلكم ويغدو واحسبه قال الى الجبل فيحتفظ ويبيع فياكل ويتصدق وخير له ان يسال الناس شاب مخشى